عظیم صحابي دی چې دته صاحب المطهره وی. صاحب المطهره، مطهره معنا مسواک. د نبی علیہ السلام سره مسواک ګرځو. مسواک صاحب المطهره، صاحب السواک. زمونږ په دې دینی مدارسو کې الحمدلله د عمل پاتې دی چې خلک خپل استاذ پسې مسواک ګرځوي. ډېر داسې هوښیار طالبانی چې کله استاذ ولکانو زه اودس کومه نو شاګرد سیده پاسېږي، استاذ تړوي نو تولیا پسې وړي. په دې دوران کې هوښیار شاګرد چې کله وګوري د استاذ بوټان دي نو په منډه منډه باندې خپلې چپلي وباسي، استاذ ته کېږدي استاد چې په دې کې اودس وکړي ځکه دا خو خپې به انځي. او بل دا کې یو هوښیار قابل شاګرد دی په منډه منډه باندې پاسېږي دی استاد چې هغه مسواک په کوم ځای کې پروت دی هغه ورله راولي. دا سنت دی. زه ټولو طالبانو ته، خپلو شاګردانو ته، نورو طالبانو ته دا دعوت ورکوم چې د استاذ په دې اعمالو باندې تاسو نظر ساتئ. په دې کې ډېر لوی خیر برکت ته ګوره. د عبدالله بن مسعود برکت ته بیا ګوره چې دې اعمالو پوج الله تعالی ول څومره خیر ورکړی دی. نو صاحب المطهره، صاحب السواک. دویم نمبر صاحب الوساده. صاحب الوساده نبی علیہ السلام پسې به بالغ ګرځو. بالغ ګرځول په نبی علیہ السلام پسې. نبی علیہ السلام ډډه والا بالغ به ورته ښودو. دا چې کله استاذ راشي نو هغه ته فوراً بالغ ښودل پکار دي. زه په دې حیثیت باندې چې عنایت الله اصلاحي د خلکو نه احترام او ادب غواړي، خو کله کله داسې پروګراماتو له لاړ شو نو هغه خلک کله کله داسې وي چې اړو دې ته خیال نه کوي چې دا مولانا صاحب یا دا میلمه موږ په کوم ځای کې کېنو. نو څنګه چې عام بس اجتماع ده ملګري ناست دي نو بس مولوي صاحب هم راشي یو ځای ته کښېني، دا غلطه خبره ده. دا که زموږ د تحریک ملګري دي او که عام ملګري دي نو کله چې تاسو میلمه راولئ او دا عالم دی نو په کار ده چې د هغه د ناستې ځای امتیازي ځای، امتیازي هغه له سړی فوم کېدي، هغه له سړی یا داسې بستره ورته کېدي، بیا ورته تکیه کېدي، یو نه دوه درې ورته کېدي. دا خو عالمان دي، دا خو د الله تعالی د پیغمبر وارثان دي، دا خو د دین خلک وي دا ټیکهداران دي. حقیقت کې موږ ټیکهداران د دین یو. بعضې خلک وي دا د دین ټیکهداران دي، نو موږ وي د دین ټیکهداران ځکه سهار هم دین ماښام هم دین ګرځو که نه د دین خدمت کوو. نو ټیکهدار خو وایي دی ته چې د ورځې به 15 ټیمه خپل کار ته ښکاره کېږي. او دا علما کرام دقسې په دې دین په کار کې شپه ورځ ناست دا ټیکهداران دي که نه. بعضې علما په دې باندې قاریږي چې دا بعضې سیاسي خلک موږ ته د دین ټیکهداران وایي. یاره وایي دا غلط کوي، دا ټیک خبره کوي، د خولې نه الله راوباسي. دا دوی ګواهي ده انتم شهداء الله تعالی فی الارض. د دې ګواهي د قیامت کې به الله تعالی قبول کړي انشاءالله چې دوی په خپله باندې ویل چې دا علما د دین ټیکهداران دي. دا ښه خبره ده، په دې باندې نه دي خفه کېدل پکار. نو صاحب الوساده لہذا شاګرد لم پکار دی استاذ کلاس ته راشي نو چې بالغ نه راوړي والله. او داسې نه چې استاذ به شاګرد ته چې پاسه ماته بالغ کېده او ماته تولیا کېده، دا غلط کار دی. نبی علیہ السلام د چا نه قدر نه دی غوښتلی، نبی علیہ السلام چاته هم نه دی ویلي. شاګردانو کې دا تړب پکار دی چې استاذ کله راشي بالغ ورته کېدي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام خو دا ګرځېدو. صاحب الوساده او صاحب المطهره. صاحب النعلین دا دریم نمبر. صاحب النعلین. صاحب النعلین معنا د نبی علیہ السلام سره پیزار ګرځو. کله چې استاذ راشي پیزار وباسي نو ته شاګرد ته وایي ته د استاذ په پیزار به نظر ساته. استاذ به نه وایي چې دا پیزار اوچت کا، دا پیزار به سیده اوچت کړي او کې به دې په یو ځای کې. البته یو خبره ګورئ واورئ، هغه خبره دا ده چې کله کله یو استاذ لاړ شي یو ځای له نو شاګرد ته پیزار والي، خو بیا شاګرد کله د دیګونو خوا ته تاویږي او کله د اوبو خوا ته تاویږي او کله د سټیج په خوا کې تاویږي، کله میلمنو ته. نو چې بیا کله استاذ راوځي نو پیزار ته ولاړې غریب چې زما پیزار چا وړی دی نو بیا لوډ سپیکر اعلان کوي چې هلکه کم صاحب او کم طالب العلم د استاد او د مولانا صاحب او د شیخ صاحب او د مفتی صاحب پیزار وړی دی. نو طریقه دا ده چې کله د استاد نه پیزار والي نو بیا به د دې استاد څوکۍ وکۍ بیا به ته ودرېږي چې په کم ټیم راوځي. په دې وجه باندې دا آداب طالبانو زده کوي. ستاسو په علم کې به الله برکت واچوي. ګورئ او که دا آداب مې زده نه کړل استاذ هم بس داسې عام د سکول ټیچر او یا د یونیورسټۍ پروفیسر او یا داسې عام لیکچرر صاحب هم وګڼو چې بس راغی او لاړو. په دې کالجونو زه په خپله په کالج کې خو استاذ یم که نه، نو کالج کې استادان وي نه چې د دې شي ضرورت نشته دی. دا ولې ځکه هغه خو چې په کلاس کې ناستې کله د شیکسپیر خبره کوي او کله به د کارل مارکس خبره کوي او کله به د یو صاحب خبره کوي، کله د بل صاحب خبره کوي. د هغوی هغه طریقه جدا ده. زمونږ سند خو محمد رسول الله ته رسېدلی دی. زمونږ د پیغمبر او زمونږ د استادانو استاد زمونږ د شیخ المشایخ زمونږ د پیغمبر د هغه سنت دا دی پیزار به ورسره خلکو ګرځوو، مسواک به ورسره خلکو ګرځوو، منشفه تولیا به ورسره خلکو ګرځوله، پیزار به ورسره خلکو ګرځوو، دغه شان مسواک به ورسره خلکو ګرځوو. د عبدالله بن مسعود